اول واقعا دا ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق دا ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَأَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ یو سړی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا کنزلی وکړي بدر دی ویلې ورتا ورسول الله صلی الله علیه وسلم جالس او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو زین خلقی اغه دا باک نساتی جرا مشران دی یا علما دی یا میلمان دی آغا دور کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کم سناشنا خلق موجودو دا پار دور کی دا سڑے نبی علیہ السلام تم نگوری چی دا اللہ پیغمبرم موجود دے او بیا دا نبی علیہ السلام چی اگر دا پیغمبر دے دا آغا اولانی ملگرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته کنځلې کوي نو کنځلې کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو وجعل النبي صلی الله علیه وسلم يعجب ويتبسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دری خبرو ته ډیر سوچ او فکر او تعجب کې شی ورتا او خندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سه د خندا صورت جوړ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبسم دغه ته ویل کی یوی قهقها چا په بلقا باندې خندای هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کوله زویک دیته ویل کی چې لګا आवाज د خندا جوړ شي او دردا سه پقلارا او تبسم داسي چې د خندا هغه شکل اختیار کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خندا شکل اختیار کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب کو دی سړی تا ابو بکر صدیق ته قتل رضی اللہ تعالی عنہ چیرې داخله دی اول ته سړی کنزل کوي بدر دی وای او درې ګورا طاقت کېده چې دې سړی له جواب ورکړي طاقت یو چې دا سړی دلے سزام ورکڑے وے ولیکن آغلے وی پدے کے فلما اکثر رد علیہ بعض قوله ہر کلچ دی سڑی دا بد ردیو دا کنزل ډیر کړه نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته یو څو جوابونه ورکړه دا هغه د بد ردو جواب ورل ورکړه ځکه هغه د حد نه زیات شو خبره نو څه پوری څه خبرو پوری هغه ورته صبر وکړه او چې کله هغه ډیر زیاتی وکړه او ډیر تیزی وکړه او خبرې نورم کولې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه د خبرو جوابونه ورکړه چې کله دا څه وشو نو بیا خوري وجعل النبي صلی الله علیه کې چې دا بعض خبرې هغه واپس کړي فغضب النبي صلی الله علیه وسلم وقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو د دې مجلس نه پاسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو خپه شو او د دې مجلس نه پاسید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل ځان خپل اهل او عیال خپل مال هر څه قربان کړیو هغه چې پوه شو ډایرک په نبی علیہ السلام پسې لاړ فلحقه ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ په نبی علیہ السلام پسې ور پسې شو وقال یا رسول الله نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے د الله پیغمبره کان یشتمنی وانت جالس اذا الله پیغمبره دې سړی ما تکنزل کول او په دسلوی مجلس کې چې تم پکې ناسوي
تم ناسوی او ماته کنزل کول بدر دی ویلی فلما رددت عليه بعض قوله غضبتا وقمتا اذا الله پیغمبر چې ما د بعض خبرو جواب ورکړ ټول هم نه چې د بعض خبرو جواب می ورکړ ته غوسه شوي خپه شوي او د مجلس نه پاسې دی دا ولي وقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل واورې د خبره ته سوچ عجیبه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته انه كان معك ملك يرد عنك اے ابو بکر دا ما چې خندل او زناسم دی سړی ته د کنزل کول مستا پخوا کې یو ملک یو پرشتہ ناستو هغه پرشتہ هغه ملک د دې سړی جوابونه کول چې دې سوال نو هغه جواب ستاره طرف نه دی ملک پرشتي ورکاو ټول جوابونه چې دوی تدسي هغه او ته تدسي ټول جوابونه ملک پرشتي ورکول خو بیا هغه جوابونه ورکول يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان هر کله چې تا د بعض خبرو جوابونه شروع کړه نو هغه ملک لاړ پرشتہ لاړ او شیطان داغي په ځای باندې راغی او بس وسکار شروع شو اوس به جګړه کیږي شیطان خود سي مجلسونو ته بیا حاضر شي او شیطان حاضر شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې تا جواب وک شیطان راغی نو ردی و جنازه فاسه دما فلم اكن لاقعد مع الشیطان زنیما چې د شیطان سره مجلس کې کینما نو زکه پاسیدم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبرې وکړې ثم قال یا ابا بکر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثلاث كلهن حق درې خبرې دي چې دا درې وانه حق دي هغه دادی یو پکې دار چې ما من عبد ظلم بمظلمه فيغضي عنها لله عز وجل الا اعز الله بها نصرا اے ابو بکر چې کوم یو سړی باندې چا ظلم وکا او ته هغه ته معافي وکړه دا هغه د ظلم جواب ونک انتقام او بدله وانه غستلا الله رب العالمین با په امداد سره د دې سړي د عزت بکای الله بدل ډیر عزت ورکي ډیر عزتمن به کې الله رب العالمین دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر ته یو خبره وا دویمه خبره دا وا وما فتح رجل باب عطیه يريد بها سلا الا زاده الله بها كثرا اے ابو بکر شام چې د سخاوت دروازه کولا وکړه د مال د لګولو دروازه کولا وکړه او په دې نیت او په اراده باندې چې خپلولي او پالم اراده داوا چې خپلولي او پالم ذکر سخاوت کوما نو الله تبارک وتعالى بعد د مال زیات کی د مال الله رب العالمین زیاتای چې د خپلولي اراده وا او په دې نیت باندې سخاوت شروع کړه الله ولا مال زیات کی او دریم خبر ادا وکړه وتا وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرا الا زاده الله بها قلا چې کوم یو انسان د سوال دروازه کولا وکړه سوالونه شروع کړه او په دې نیت باندې چې زما مال زیات شي الله تعالی به ول مال کم کی دا څنګه الله رب العالمین په قبضه کې دي دا درې خبره ورته وکړي نو په دې حدیث کې متدا معلومه شو چې کوم یو انسان هغه سره ظلم کیږي او دې جواب دا غي نه کوي نو الله رب العالمین هغه سړی د سیاسي نه پریدي الله رب العالمین داغه عزت په مدد سره کوي او الله رب العالمین داغه په ځای ملک مقرر کی فرشتہ مقرر کی او هغه دغه طرف نه داغه جواب کوي څومره نقصان چې ورته دی رسي نقصان الله رب العالمین اغلا دا ملک په ذریعہ باندې هغه ورته ملوي
اوله جوابونه کوي دا یو